شه داسې مړ شه چې وطن درپسې وجاړي، خپل هوس هم جاړي چې پردین درپسې وجاړي. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. خانجاز ما او دا مهال په تنګي کې موجود ما څنګه تاسو ته پته وه په تنګي کې د دریو تحصیلونو پشکلاوتي قامي جرګه راغلی او د هغې سره تړلي نور هم دغه جرګي محل راغلي هغه د منګی خلاف او د آیس فروش خلاف وه. موږ سره یو دای شخصیات ناست دی چې په قوم مین دی، په دې خاوره مین دی او د قوم احساس دی ورسره. ځکه موږ په پښتو کې یو متل کېږي هغه موږ پښتانه ډېر سخت وخته بوتلی دی زوړ شو خو سوړ نه شوی. هغه زموږ د پښتنو متل دا نه دی چې موږ یې غلط وخته وایو. حاجي صاحب د کال 1985 نه دا خدمات کې څنګه چې خپل ویلې چې مونږه ماته صدارت دغه وخت نه ملو شو تر نن ساعته پورې دوی د خلې زری او دغه ستړي کوي. د دوی په دغه تحریک باندې زموږ ټول صحافیان چې کم دی دغه جذبې اعلان کوي او د دوی تحریک ته چې کم دی مونږ ولاړ یو. حاجي صاحب به څو تپوسونه کوي صاحب ډېره مننه د وخت راکولو د 1985 نه چې دا کم دی تاسو ستړي کوي او د قام دپاره جنګېږي په دې خاوره مینې د دې خاورې دپاره که موږ سوچ وکړو تاسو وکیلان هم یې سبا د بل ورځ د کیسونه به د هغې لپاره به ټوله شپه ستړي کوئ دې خوا کوږ اتوار ورځ د تاسو د غم خادې دپاره ایستي د دې قوم میند دومره ولي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو لومړی ستاسو شکریه ادا کوم ستاسو نیټورک تاسو چې ما له خپل قیمتي وخت نه ټایم راکړو. داسې ده چې نن زمونږ چې کومه غونډه وه په تنګي ختم نبوت چوک کې دا د منشیاتو سود مهنګایي خلاف وه او مطلب د ختم نبوت باره کې پکې مو خبرې وکړې دا زموږ د ایمان غټه حصه ده. زه تاسو څنګه ویلې مطلب موږ چې کله پیدا شوي الحمدلله په خبر پوه شوي د کالج د وخت نو هلته زه چې کوم دی د خپل د تنظیم چې کوم دی د کالج د صدر وم. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو موږ ما په افغان دا چې کوم جهاد و په هغې کې سعودي سفارت ته 14 کاله هغوی سره هم تېر کړي دي او دا تقریبا د سن 85 نه چې کله مو دا شو نو دا مسله چې کوم په سخاکوټ کې کوم خلک و کوم د دې غلط خلک او غواکارو د خلاف موږ دغه وکړو. بیا او دغسې الحمدلله په سلو تقریبا چې شپږ نیم اووه سوه جرګې خو صرف ما ته یادې دي او نور داسې چې ما ته یاد هم نه دي دا زموږ د لاسه خدای کړي. دې کې زیات د قتل مقاتلې او مطلب د جهادات راځي د هر څه دا مونږ کړي او اوسه پورې بالکل چې کوم دی نو چې کومې جرګې نه موضوع څلور رکعته نفل وکړو الله یاد کړو او که زموږ ملګري که مونږ بالکل زموږ په کاته کې نه مونږ ووټ غواړو نه نوټ غواړو الله رضا لپاره رسو. مونږ د دې چې کله دا دغه شروع کړی مونږ بیا امن جرګه وه هم د دې منشیاتو خلاف لکه مخکې شروع کې دا چرچ شروع شو بیا هیروین شو د هغې نه پس آیس راغله آیس نه پس اوس ډرون راغی ډرون نه پس دا سویډن راشه راغله مطلب دا مختلف لګیا دي دا خلک د دې خلاف موږ په ریشن کې په مندني کې شالم جوړپول کې په شکور کې په جینګي پول کې کوم چې د غټ مرکزونه دي دا څوک په انډرپلې کې په ګاډو کې څوک په ویزو کوي څوک مطلب په مختلف په موبایل مو لګیا دي شروع ده دا کې مونږ د دې خلکو ته جلسې وکړې په دې کې مګاهي وکړه د دې پوډرانو کورونو مخې ته چې کوم دی نو مونږ جلسې وکړه غټ غټ پروګرامونه وکړو په دې کې انتظامیه موږ سره ډېر کوآپریشن کړی او چې کوم افسر یا کوم ایس ایچ او یا کوم ډي ایس پي موږ سره کې دا خلاف بیا موږ احتجاج هم کوو ډېر هم پکې ټرانسفر هم اوس موږ دا ځای کې چې کوم خلک دی کې ککړ دي بالکل موږ ته به کوته کوی زه خو ډار چاته وایم چې خلکو زما نوم والا زما نوم ویلي چې کومه شپه په ګوره په کور کې دا ډېر بې غیرته خلک دي د دوی په الله په ذات اعتبار نشي چې الله راځي نو نن موږ سره په دې کې د تنګي خلکو د تنګي مختلفو تنظیمونو او ورسره چې کوم دی نو صحافیانو ستاسو برادرۍ انتظام موږ سره ډېر کوآپریشن او زموږ ډېر پروګرام ښه پروګرام چې کوم دی د سهار د 10 بجو نه د 1 بجې پورې وچلي او دې کې مطلب چې ډېر زیاتو خلکو تقریرونه وکړو او سړي څه کوي چې زنانه پکې راغلي. مننه جی. حاجي صاحب زما یو کوېشن لږ چانتریخ دی تاسو مخکې تشکیلاتي قومي جرګه جوړه کړه تر صوبې پورې تاسو پکې مشران وې زیاتره خلک دا تور لګوي چې دغه خلک خرج شوي اوس نوې جوړه شوه دا څومره پورې حقیقت ده؟ یو خدای تاسو په دای کوم چې زموږ تشکیلاتي جرګه درې کال نه جوړه ده نوې مې پکې نه جوړ شي مخبل تنظیمونه اور کا 2 کال پس 3 کال پس موږ الیکشن کړو موږ مال کنوینران ما دا کړو او اوس هم ستاسو دواره ما ته درې وړه تحصیل وی چې را
حاجی صاحب موږ ستاسو په مقابله کې الیکشن هم نکوو تا به بلا مقابله زمونږ صدرې زمونږ هیڅ تاسو خبر نشته زمونږ تنظیمونه چې کوم دي الحمدلله خو فعال دي او اس یو کس دی چې موږ تاسو تور دوله کې زبر هغه جواب زما په تنظیم کې یو غلط سړی ما ته رسو کوی سبب نه داخله به موږ شو داسې چې لکه مطلب زموږ په مرګري باندې چا باندې شکم پیدا شوی فورا موږ د خپل تنظیم نه لکړې او بیا کوشش موږ غاړو ساتلو موږ سره بیا دا کوم چې بس راغون شو او میټینګ به فیصله وکړو چې یو شی به ثابت شي بیان کې بیان سره قدرمنو څنګه چې موږ د تور خبرو وکړه نو که زه تاسو د حاجي صاحب په جون خبرو کوم یا د حاجي صاحب په مالی حالاتو باندې خبرو کوم نو دوی سره ښه ماشاءالله ښه دولت دی ورسره څه سنډا په خپل خیره چې دلته سار راشي او تر مازیګره پورې د ماسپخینه پورې دلته دغه نور ته چې کوم دغه بیانونه دغه تقریرونه او خاصه خبرې کوي خو وجه دغه دا چې کم پښکلاوي قومي جرګې مشران دي دا په قوم باندې په خور باندې او احساس جمع دی حاجي صاحب ډېره مننه دا راته وایي چې د تحصیل شفقت د تحصیل تنګي د تحصیل چارسدي درې تحصیلونو د قومي جرګه او د هغې سره تړلې چې کوم دي د بجلۍ د چټ خلاف او مهنګۍ خلاف او ختم نبوت خلک ډېر کم راغلي وجه څه یو دا خبره خو زما ستاسو یوازې نه ده چې دا خو د ټول خبره ده یو ما تاسو ویلي چې وې د زرو ملو مزل چې دا یو قدم نشو کړی موږ چې په سٹارټ کې کوو موږ له سته کسانو نن تابع موږ د پسونو کسانو د دې لپاره یو خدای خپل مقابل تنظیم کاری موږ نه په لوډ سپیکر سره ویلي یا نه لوډ سپیکر ګرځولې نه په جمعاتونو کې ویلي سره په واتس اپ باندې چې کوم دی او میسج چلاو پاره باندې تاسو وکړل چې دومره خلک راغلي زمونږ الحمدلله د خلکو مرګري کمی زموږ رسول زیاتی بل تاسو کو د دې وکیلان په ډېر ګڼ تعداد کې څنګه زره تنګي تحصیل اوس ورلسم در صدره ماشاءالله او مطلب دا د تنګي د خلکو او تنګي وکیلانو ما سره مینا دا یا به موږ له خدمت کوو نو زه دا ویم ډېر مشکور یم او بل دا چې ما تاسو ویلي چې یو تاریخونه چې دا په تعداد باندې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا کوو سره څومره خلک نوح علیه السلام چې کوم دی هغه سره ټول 71 کسانو او مطلب چې دا کړه نه نیم څو کړه دا کړه مقصد دا چې موږ په دې باندې نو موږ لا 313 کسان پکار دي دا اوس هم ډیر دي چې 313 دا سره ته هر څه کولای شي نو دا غي وجود موږ دومره انقلاب راوستي دي چې په قدر کې موږ سره مضبوط تنظیم دی رحمت الله مومن دي چې کوم دی او صدر دی او شوکت مجلس دی سرپرست دی او شوکت مومن جنرال سکرټری دی هغه موږ سره پوره مکمل تنظیم دی دا چې دا غن علاوه چې دانو موږ سره په 400 کې زموږ حمید خان ترونزي چې بیمار دی املا کې ورته تکلیف راغلی زموږ صدر و زموږ تنظیم او سره چې دانو فروسي جنرال سکرټری بیا موږ پوره کابینه او دلته په تنګي کې چې دانو زموږ ډاکټر الماس صدر او هغه چې دانو زموږ مختار بازار چې جنرال سکرټری تنظیم زه خپل چې کوم ځلې صدر ما سره چې مومن جنرال سکرټری نور کابینټ مو اوس موږ خپل دغه باندې موږ دغه کو کنوینرانو مقرر کړل او ان شاء الله راتلونکي اتوار پر وزمګه ټول ترجمه بیا مکمل شي یعنی په دې وخت چې موږ سره کنوینرانو مطلب د خپل ډیزل کړو د لپاره چې الیکشن کوو بیا موږ له دوه خلک رال او په دوه تعداد کې ډېر کامیاب جلسه وشو او په خپل مدد باندې د موږ سره نه چا دغه نشته مطلب دا کوم هغه قابل نور خلک کې کوي ورچا په امداد دی کوي زموږ صرف د الله امداد دا کو او مطلب زموږ خلق خپل قرباني ترانسپورت خلک ځان خپل لاوي شفقت د خلک راغلي 400 موږ کلمات ترجمه شای روپای نه راست موږ دلته تاو کتل چې موږ ته روټي 4 روټي راغله او مطلب هغه به 4 روټي دا څه دا یو ایمانی جذبه ده بل موږ تقریبا د ټول نجات راځنامه وکړه هغه خلکو په تنګي کې غاډه شکړه ده امجد زیور او د وقار پټواري دنیا به کوشش وکړو چې له واک ورنکو موږ را دا غن علاوه ده او ځم کې په انور کې کې عمر شوی دا غي واکې 302 الله دا څنګه نشته ته پار ځای کې دا بیا دا غن علاوه زموږه زیری تنظیمونه شمالي شغر جرګې مو سره دي هغه زموږه مطلب مرګري او چې کم کاری زموږه په وینا زموږ سره زه هم بشم د تنګي خلکو او د 400 خلکو مشکورم او بل ما ته ته چې پښکلاوت نن د دین علاوه مونږه په دلته یوازې نه مونږه په تو او کلام او بنو او تر دې سپنډس نامبر پر جرګې
او کوم کې جرګه ته اوس هم تاسو ډېر په فخر سره الحمدلله چې ډي آر سی 400 کې یا پتنګي کې کوم جرګون کې امون زمونږ ډي پی او سیف ډي اس پی ټول چې اوی نه کوم جرګه پاتې شي موږ ته ورکړو الحمدلله موږ کامیاب کړو موږ په یو جرګه نه پاتې شوی مننه چې موږ په دا کو غټه خبرې دلته مدرسو مسلې رالي پتنګي کې غټه خبرې چا هم حل کړو زمونږ الله سره نو زه خو په دې الله نه شکر گزارم ما زه الفاظ د چې زه د الله تعالی څومره شکر ادا کوم به د خلکو چې موږ سره کوآپریشن کوي موږ اعتماد کوي الله دې ټول سره وکړي زه په اخر کې تاسو ډېر مشکور یم ډېر مننه قدرمن څنګه چې شپ دا خبره وکړلې چې زه په 14 ځل چې کوم دی صدر جوړ شوم د وکالت د غلارې نه دا دوی کې خپل مهنت دی او ګوري قامم ګوري وکیلانم ګوري دا خور مینی چې دوی خدمات د چانه پټ نه دي ای سیب تاسو به دا ستړي کوي دمکې و ملاوي دي دغه ته په کوم نظر ګورئ یاره دمکې خو ما ته چې موږ ته ارزنه وخت ادا کړی ما خو دا چې کوم شپه په ګوري په کور کېږي نه نو نرم ری او د اوس امري د نور خلک نور توبه ده د اوس خلک دوسته د دې نه چیرې به وسره د کور نه راوځي نو دا دمکو نو کړم دي خلکو او اوس د دې وجود موږ رچانه دمکې نه لري صرف د الله رضا نه لري او بس دا ما ځکه چې اصلي ژوند خو بل دی کنه دا خو سورج ژوند دی او ټول دارمدار په دې باندې نو موږ د آخرت لپاره لګیو او راتلونکي نسل لپاره لګیو ان شاء الله تعالی چې تاسو غوندرونه بچي موږ سره نو موږ ان شاء الله تعالی دا ورځ زر ده خدای پاک دې علاقې نه دی وطن انا سر ختم او مالک وقت یو شیرون دی کنه معنا کې جهان کو گلشن نہ کر سکے کانٹے تو کچھ ہٹا دی گزرے جدر سے سب هم مقصد دا چې څخه موکړه څخه لګي کوم کنه دا کوم خلک چې ناس تماشا کوي د دې سره غره دا وي بچی ته باقی کنه په پردي کور چې ور لګیدل ته تماشا کوي ستا کور ته باندې راځي او دا چا بچی وزن بچی نه کنه او تاسو کې چې جنکه ځانانه په دې عذاب په دې شیخ ته شي خلک خودکشانه وکړه د سود لاسه د عیسو لاسه مور خپل مړکړه دا وشو نو دا ډېر غټ دغه په دې جهاد کې موږ سره سواله الله دې تاسو ټول دنیا وکړه مننه قدرمنو څنګه تاسو ته پته یو پنځه پیژندل شخصیت کم چې د تحصیل تنګي د زم اوسیدونکو دی حاجی ابراهیم صاحب د وکالت تلاوی وکیل هم دی او د کلی علاقې د صوبې په سطح باندې کوم دی د غستړي کوي اخره کې بازه د خپل راغونډه یو خبره تاسو کومه چې موږ از خپل د قومي اصلاحي تحریک تر ټول صوبې جوړ شو نو زه د غیر 400 ځلې هم کنوینر یم او د غیر نه علاوه چې ده نو کوم ریجن چې کومه کمیټي جوړ شو نو دا غي هم چې کوم د شورا ممبر مننه دا وینډاپ او دا ختمه رو په دیو کما چې مرشد اسه مرشا چې وطن در پسو جاړي خپل حاصل جاړي چې پردین د پسو جاړي